یو فلم دا جوړ کړی دا چې دجال بروزي عیسی علیه السلام برکوزیږي امام مهدی بروزي خدای کنه دجال شته نه امام مهدی شته نه عیسی علیه السلام شته او خدای کښتا کدا تا وړي د زبر سړی بچي پکولی مولا غالبا ترشو جو مې بیان کړی دی ونه د عیسی علیه السلام نزول منم او نه دجال راتګ منم مخکې صرف د حدیث نه انکار کو اوس د قران د آیتونو نه انکار کی او تاسو سما دا په درې مصفاره کې ویلي مول ته په دې موږ تفصیلی بحث کړو چې عیسی علیه السلام برازي د عیسی علیه السلام نزول بکیږي به حیثیت د امتی بکیږي دا موږ ته په درې مصفاره کې تفصیل سره ویلو کته او سیادی دا د قران نه ثابت دي چې عیسی علیه السلام منازلي نو به د حدیث نه انکار کو او صرف د اوس سره د قران نه انکار کی نو اطیع الله والرسول پدې کې الله فرمایي چې تاسو اطاعت کوئ د الله او داغه د پیغمبر حکم منه د الله او داغه د پیغمبر دلته کې دا مطلق ذکر دی من یطع الرسول فقد اطاع الله مطلق ذکر دی او چې کله یو شی مطلق ذکر شي هغه ټول اجزا ته شامل وي د پیغمبر هر حکم د پیغمبر هر قول د پیغمبر هر فعل پدې باندې ایمان ساتل که سړی په دې باندې ایمان نه ساتي دا سړی د اسلام نه خارجي ځکه که یو سړی هغه حدیث مني چې هغه د قران سره موافق دي مثلا د موږ طریقه په قران د موږ حکم په قران کې ذکر دی طریقې نبی له سلام خو دلی دا د دې طریقې انکار کول دا کفر دی نبی له سلام فرمایي چې انما الاعمال بالنیات د ټولو عملونو دار مدار د پنځت باندې دي د دې حدیث انکار کول دا کفر دی دغه شانت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج سفر کړی دی د انکار کول دا کفر دی دغه شانت د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا راتګ په دې باندې کتابونه لیکل شوی دي او علامه وشا کشمیر رحم الله په دې باندې تقریبا سل متواتر حدیثونه دا په خپل کتاب کې ذکر کړی دي او دا د امت اجماعي عقیده ده چې کوم سړی انکار کوي دا کافر دی